السلام علیکم ملګرو د بټګرام په سرزمین باندې د تاریخ د ټولو نه غټه جلسه تاسو ټول ولید الحمدلله ملګرو. مولانا فضل الرحمن صاحب په دې جلسه کې په حکومت باندې شدید تنقید وکړو او اشاره یې ورکړه چې کېدای شي موږ اسلام آباد ته هم درشو. نو ملګرو یو څو بې عزته بې غیرته هغه راوچت شوي دي. یو پکې دا شیخ وقاص اکرم دی د پی ټی آی نام نهاده ترجمان، هغه په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې تنقید کړی دی. وایي مولانا صاحب له موږ عزت ورکول غوښتل خو د هغه په نصیب کې دا عزت نه و. داسې بې عزته بې غیرته خلک د ډي چوک پیداوار به راځي اوس مولانا فضل الرحمن صاحب له عزت ورکوي. د چا چې خپل دوه ټکي عزت نشته، په خپله پارټۍ کې څوک نه پیژني، هغه راځي اوس به علما کرامو له عزت ورکوي. حافظ حمدالله صاحب وایي د شیخ وقاص اکرم حیثیت د هغه لوټې دی کومه چې په واشروم کې پرته استعمال شده لوټه، وایي د دې نه علاوه د هیڅ حیثیت نشته او دوی خپل عزت زیاتول غواړي په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې. ځکه تنقید کوي چې دا خلک مونږ وپېژني، مونږ لږ مشهور شو او مونږ له لږ عزت راکړي، حالانکې دا استعمال شده لوټې دي. حافظ حمدالله صاحب وایي په مستقبل کې به تاسو وینئ چې دا خلک به عمران خان ته هم کنځلې کوي، ځکه دا د چا غلامان دي، د چا کارندگان دي. مولانا فضل الرحمن صاحب په خپله جلسه کې د دوی مالکان دا چې د چا نوکران دي هغې ټارګټ کړل، په هغوی پسې تقریر وکړو. نو ځکه دوی له غصه ورځي او په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې دې ګیدړانو چغې شروع کړلې. د پرویز مشرف غلام د هغه کارنده بیرسټر سیف هغه هم د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف یو بیان ورکړی دی. ملګرو دا تاسو وګورئ، دوی د دې اعتراف وکړو چې موږ د سوات په واقعه کې هلته هلیکاپټر لیږلی شو خو موږ ونه لیږو. یعنی اعتراف دا کوي چې یقینا دا واقعه زموږ د غفلت د وجې شوې ده او مونږ هلیکاپټر لیږلی شو خو مونږ ونه لیږو. دا دومره بېوقوفه مخلوق دی. او بیا یې د مریم نواز نه مطالبه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت نه مطالبه کیږي چې دا د استعفا ورکړي د سوات په واقعه باندې. وایي په مري کې خو هم دغه شانتې واقعه شوې وه او په هغې کې هم څه افراد شهیدان شوي وو. نو پکار دا ده چې مریم نواز دې هم استعفا ورکړي. نو دې بېوقوفه جاهل ته دا پته نشته په کوم وخت کې چې د مري دغه واقعه شوې وه نو په هغه وخت کې حکومت د چا و، په هغه وخت کې هم په پنجاب کې د پی ټی آی حکومت د بزدار لالا حکومت. نو دا بېوقوفه خلک، جاهل خلک، دا بېعزته خلک راځي او نن په علما کرامو باندې تنقید کوي. الله رب العزت دې رحم وکړي، د قیامت علامې دي. نو